د عبدالولي خان یونیورسيټي د جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن ډیپارټمنټ د طالب علمانو لخوا د ډیپارټمنټ او د کلاسونو د ښکلا لپاره د ډیکوریشن او د تصویرانو نمایش تابع کړو. د دغه ډیکوریشن مقصد طالب علمانو ته د تعلیم لپاره سازګار ماحول ورکول دي او هغوی کې مخ په وړاندې تلو جذبه بیدارول دي. په دغه نمایش کې معاشرے کې د میډیا کردار، قوائد او ضوابط او به طور صحافي د معاشرې فلاح او بهبود او اواز پورته کولو په حوالې سره آگاهي تصویران او ډیزاینز تیار کړي شوي وو. په دغه موقع د جرنلزم شعبې استادانو د یونیورسيټي انتظامیه او پښتونخوا کالج اف آرټس چیرمن د نمایش دوره وکړه. په دې لړ کې یوه غونډه تابع کړې شوې وه چې پکې د شعبې جرنلزم طالب علمانو په ګڼ شمېر کې شرکت وکړو. استادانو او ملمنو لخوا د طالب علمانو د کاوشونو ستاینه وکړې شوه. پښتونخوا ریډیو سره د خبرو په وخت پښتونخوا کالج اف آرټس چیرمن عبدالستار دورانی وویل داسې قسمه اقدامونو سره نوې سوچ او صلاحیتونه وړاندې راځي. یونیورسيټي کې د نورو ډیپارټمنټ سره جرنلزم هم چې دی نو کریټیویټي او په دې څیزونو باندې کار کوي. کریټیویټي همیشه د سټوډنټانو د ډیولپمنټ لپاره د سټوډنټانو د هیډن ټیلنټ د راښکاره کولو لپاره ډیره ضروري او دغه وجه ده چې داسې اکټیویټیز مونږ بینګ ټیچرز په یونیورسيټو کې چې دی نو انکریج کوو. په دې کې مونږ وکتل ډېر ښه فوټوګرافز وو پکې، ډېر ښه پوسټرز وو پکې، ډېر ښه انفارمیشنز وو پکې، د جرنلزم ټول اسپیکټس پکې اوپن شوي. نو دا ډېر ښه یو اکټیویټي ده او دا چې دی نو دا قسمه اکټیویټي سټوډنټس بیزی ساتي او سټوډنټس انټرست هم مینټین ساتي. خو د جرنلزم څانګې سټوډنټ او د دغه نمایش او مقابلې ارګنایزر نومان سمی پښتونخوا ریډیو سره خپل خیالاتو اظهار وکړو او ویل اصل کې دا ایونت ارګنایز کولو مقصد زموږ دا و چې موږ د سټوډنټان د کمینګ فیوچر لپاره پریکټیکل ورک چې پریکټیکل کار شروع وي او پریکټیکل کار خو پراپرلی هغه ای د طرف ته چې کوم دی موټیویټ شي هغه وږي. اور زموږ د ډپارټمنټ حواله سره ته وایم نو ډپارټمنټ چې کوم دی مونږه الحمدلله اوس ډېر حد پورې چې کوم دی سپورټ کوي. هغه مونږ دا سپورټ راکوي چې لکه په دې سیزونو باندې په دې کریټیویټي باندې مونږ چې کوم دی اپریشیټ کوي. نو زه ډېر شکرګزار یم د خپل ډپارټمنټ او زه ډېر شکرګزار یم د خپل ارګنایزرز چې دا دونه خپل ایونت چې کوم دی هغه ارګنایز کو. ثانک یو. ستوري په اختتام کې په پروګرام کې برخه اخیستونکو طالب علمانو ته تعریفي اسناد وړاندې کړي شول. د نصابي سرګرمو سره عملی کارونه د طالب علمانو په بهتر او کامیاب مستقبل کې مهم کردار ادا کوي. هم دغه رنګ د دغه تجربې له کبله هغوی د ژوند په هر ډګر کې مخ په وړاندې تللی شي. سید آفاق حسین، پښتونخوا ریډیو، مردان.